أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى عز اسمه بمحكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قرآن مجید کی سوره حشر کی پروردگار عالم فرمایش کوي: وما آتاكم الرسول فخذوه. تاسو ته رسول و پیغمبر څه چې وښیي هغه قبول کوئ، وای خوئ. وما نهاکم عنه فانتهوا. څه کوم شي نه منع کي هغه نه تاسو خپل ځان روکوئ، خپل ځان منع کوئ. که قرآن مجید کې موږ ته یوه قاعده کلیه ښیلې شوي دی: څه پیغمبر څه دیر کو هغه قبول کوئ، هغه حلال دي حرام دي. و کوم شي نه څه منع کوئ هغه تاسو دپاره قیامت ورځې پورې معنی دي. او حدیث کې راغلی دي چې رسول الله کوم شی حلال کړی دی هغه قیامت ورځې پورې حلال دی، او چې کوم یې حرام کړی دی هغه قیامت ورځې پورې حرام دی. من جمله هغه کې اسلام چې یو فطرتي دین دی، پروردګار عالم مسلمانانو دپاره څه مختلف خوشحالیو دپاره څه عیدونه مقرر کړي دي، چې هغه کې احادیثو کې د عیدو ذکر دي شان څه شوی دی چې مسلمانانو دپاره کوم عیدونه دي. خصوصا د شپږم مولا حدیث دی، مولا فرمایش کوي چې تاسې څلور عیدونه دي. یو عید الفطر دی چې موږ ته یې روژې عید نه یایو، چې کله روژه تېره شي کوم عید راځي. یو عید قربان دی، عید الاضحی چې موږ ته ستر عید نه یایو. دریم مولا یې چې عید غدیر دی. څلورم مولا یې چې هغه یې جمعې ورځ دی چې دی عید دی. یا عید مباهله دی. دا عیدونه دي د اسلام کې موجود دي. خو لیکن وی دوی عیدو څه کوم معیار دی یا میزان دی قرآن کې، اول دا چې اسلام څومره احکام دي هغوی دارومدار څه کوم دی هغه قمري میاشتو باندې دی، نه څه شمسي باندې. مثلا موږ ماه مبارک رمضان کې روژه څه ساتو، د پیغمبر وخت کې چې کله روژه واجبه کېدله نه هغه یقینا غالبا اګست میاشته وه. نو موږ خو اګست میاشتې کې نه لرو، بلکې موږ څه دا روژه څه لرو هغه ماه مبارک رمضان کې لرو چې دا قمري میاشته دی. یا مثلا محرم دی. محرم د واقع کربلا څه کومه وشوه نه هغه 12 اکتوبر باندې شوي دی. نو موږ اکتوبر کې منو نه کوو، بلکې هغه څه موږ منو کوو هغه د محرم مناسبه سره قمري میاشتې سره منو کوو. د اسلام کوم اعمال دي یا هغوی دارومدار څه کوم دی هغه قمري میاشتو باندې دی. او دا نوروز څه کوم دی، مثلا نوروز دا د اهل پارس والا د ایرانیانو د کال آغاز دی، د کال اول ورځ دی. لکه څنګه عیسوي مو جنوري 1 جنوري نه شروع کیږي، یا مثلا هجري اغوست مو کوو هغه محرم الحرام نه کیږي. نه هغوی څه کوم کال ابتدا دی، نوي کال ابتدا هغوی نوروز نه کوي. نه نوروز څه کوم دی اسلام نه مخکې د آتش پرستو کې اهل حنود والا څه کوم دي، اهل پارس والا څه کوم دي، ایرانیان دي هغوی منو کولو. نه دا د ایرانیانو د اهل پارس والا 3000 قبل دغه یو تهوار دی، د اسلامي عید نه دی. او نوروز کسی د شمسي سره تعلق دی، نه شمسي سره اسلامي څه کوم احکام دي هغوی تعلق نشته دی. نه دغه دې په باره کې روایات یاشتو دي. کسی منصور دوانیکی چې دا د بني عباسو خلیفه دی، دا و مولا ته امام موسی کاظم علیه افضل الصلاة والسلام ته دعوت ورکړو چې ته راشه د نوروز والا پروګرام کې ته ما سره شرکت وکړه. مولا معذرت نه وکړو. الفاظ د مولا دا دي، روایات کې دا راغلي دي چې مولا ورته وایي چې ما خپل جد بزرګوار نه څه اخبارو کې څه آثارو کې دغه عید سره ذکر نه دی شوی، ځکه زه دې کې شرکت نشم کوی. خو هغه امام ته ډېر قسمونه ورکړه، امام ډېر مجبور کړلو، نه امام هغه کې بیا شرکت وکړلو. خو چې امام کله کې شرکت وکړو نو هغه کې امام ته ډېرې تحفې میلاو شوې. نو هغه نه وروسته چې کله هغه تحفې امام ته میلاویږي نو یو کس راځي د مولا حسین په باره کې څو شعرونه امام ته ویله. نو امام هغه څوره تحفې وي هغه شاعر ته یې ویل چې هغه امام حسین سلام په باره کې شاعري کړې وه. او یو بل روایت چې د شپږم مولا عظیم صحابي دی معلا ابن خنیس نمیږي، هغه نه روایت دی مفاتیح الجنان کې هم موجود دی. نوروز په باره کې دی د امام صحابي دی مفاتیح کې هغه دا ذکر کړی دی چې د نوروز ورځې څو عملونه شته دي. کسی آیت الله هغه سیستاني بزرګوار هغه غسلونه چې هغه مستحب دي
مستحب غسلونه دي. هغو غسلو کې د نوروز ورځې غسل یاد کړی چې تاسې نوروز ورځې غسل وکړئ. مستحب دی او ثواب دی. و غسل کسی ثواب دی. معلا بن خنیس یې څه خوشبو لګوله یا خو کپړو چوله یا خوراک و چیکاکو کوله، دا څه کراهت نه لري، څه فرق نه کوي. خو بیا نوروز ورځې باندې ورځې مازدیګر لمانځه نه وروسته چې کله انسان د مازدیګر نوافل څه وکړي، ورځې نوافل وکړي، بیا یې مازدیګر لمونځ وکړي، هغه نه وروسته بیا 4 رکعته لمونځ یې خیلی دی. نه 4 رکعتو کې 2 رکعته لمونځ دی. اول رکعت کې الحمد نه وروسته لاس ورې سوره ننزل نه دی. دویم رکعت کې الحمد نه وروسته لاس ورې سوره کافرون دی. دا 2 رکعته څه ختم کې 2 رکعته بیا دی. هغه کې بیا اول رکعت کې الحمد نه وروسته سوره توحید دی چې موږ ته قل الله ولا سره یو کومه قل الله سوره دی، لاس ورې هغه وایي. او دویم رکعت کې چې کوم دی لاس ورې سوره ناس دی او سوره فلق دی. لاس ورې په کود موده وایو. او دا اهل بیت اسمات و طهارت نه نقل شوی دی. یوه خصوصي دعا دی چې مفاتیح کې موجوده دی. او دا نوروز کوم دی دا اسلامي عید نه دی، بلکې دا د اهل حنود د اهل پارس والا چې کوم دی اسلام نه مخکې دا دوی مناو کولو 3000 قبل دغه یو تهوار دی. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.